علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ. ژوند په موضوع کې به افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. یو ظالمه د څلورو بچو ښځه راپاس خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي. څه وجه یې قتل کوي؟ یو هلک سره یې یارانه شروع شوې وه. هغه هلک سره یې واده کول غوښتل. د دغه واده کول غوښتو په وجه یې خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. ښځې خاوند په کومه طریقه قتل کړو پوره معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوو. موږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان حاصل کړئ. دوستانو تلې نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. یو ظالمه ښځه راپاسي او خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي. هغه خاوند چې د واده یې پوره 10 کاله شوي وو، 10 کاله یې هغه خاوند سره زندګي تېره کړه، خو دغه ښځې بیا هم د یو هلک په لالچ کې خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو د دې ښځې 4 بچي په 10 کالو کې 4 بچي شوي وو، خو خپلو بچو ته یې نه کتل، خپلې مینې ته یې کتل. هغه هلک سره به یې جناګانې کولې، هغه هلک سره به یې غلط کارونه کول. د دغه غلط کارونو په وجه یې هغه هلک خوښ شوی و چې دغه هلک سره زه واده کول وغوښتم، خو دغه هلک دې جینۍ سره واده کول نه غوښتل. چې کله دې جینۍ خپل خاوند قتل کړو نو هغه هلک وتښتېدو. او دوستانو تر اوسه پورې هغه هلک نه دی ګرفتار شوی، نه هغه هلک پته لګېدلې ده چې دا هلک د کوم ځای و او د کوم ځای نه و. دې دی چې کوم ځای هولی و هغه ځای کې بل څوک اوسېدل. دغه هلک په ورته بانه باندې دغه ځای ښودو چې د دې کور یم او دا مې مور او پلار دي. دوستانو اوس دغه ښځه ډېره زیاته جاري وایي ما دوکه وخوړه او خپل خاوند مې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. اوس په د دې د بچو څه کېږي؟ کو دې چېرته مخکې سوچ کړی و د دې د بچو مستقبل به ډېر ښه ساز شوی و. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.